سوچ او فکر سره سره بیا د رهبر تحریک خان عبدالولي خان د برابرۍ پر بنیاد باندې کم سیاست کړی دی چې په دې ملک کې اوسېدونکي خلک دي کم از کم د برابرۍ پر بنیاد ژوند وکړي. بیا دلته د یو آزاد عدلیې دپاره کم جدوجهد کړی دی، د جمهوریت او د جمهوري ادارو د ازادۍ او د استحکام دپاره چې کومه خبره کړې ده، هغه ټولې خبرې نن هم په دې ملک کې یعنی د نیشت برابر دي. داسې نه چې موږ پر دې وګایږو چې لږ و ډېر ما ته ګډه ګزاره پاکستان نه. که د پاکستان پر عدلیه خبره وکړې نو زما په خیال اوس خو موږ نه وایو انټرنیشنلي چې کوم اعداد و شمار دي، والله اعلم دا څو ورځې مخکې کتل چې د پاکستان د عدالت د انصاف او د عدل نظام په دنیا کې پر 108 نه که پر 109 نمبر ولاړ. زموږ عدلیه دومره د تنزلي ښکار ده، یعنی د عدل او د انصاف څخه دومره لرې ده. او بیا که چیرې د ولي خان د سیاست په رڼا کې د قانونو د برابرۍ سړی سوچ وکړي، ګرانو ملګرو دا ټیم چې په پاکستان کې څومره نابرابري د قومونو ترمنځ روانه ده، زما په خیال په جهان کې په ډېرو کمو خطو کې دا روانه، که د وسایلو په حواله وي، که د ژوندانه په حواله وي، که د ژوند د هر سهولیاتو په حواله وي. داسې که بیا د رهبر تحریک خان عبدالولي خان چې د جمهوریت علمبردار ګڼل کیږي، د جمهوریت د مخکشه لیډر په صفت پیژندل کیږي، په پاکستان کې دا ټیم که د خپله خطه ده، د خپل په کام کې ده، او که پر پاکستان پر سطح باندې د دې ملک د پارلیمنت او د جمهوریت خبره ده، نو زما په خیال چې ناست خلک دي د هغې څه پوښتنه وکړي په خپل اقتدار او په خپل انتخاب باندې شرمېږي. نو د هغه مشکلات کې موږ ته یعنې موږ به دا ووایي لکه جمال الدین یوه خبره هر وخت کوي چې موږ یې د داسې حالاتو سره مخامخ کړي یو، یعنې اوس هم موږ اکثره پښتانه موږ پر جمهوریت کم غږېدلی، په دې کم غږېږو چې زموږ دا وخت خبره د جمهوریت څخه علاوه پر بله خوا تللې ده. موږ پر رایه نه ګایېږو، موږ پر امن ګایېږو، موږ پر روزګار ګایېږو. زموږ وطن ټول د بېروزګارۍ په چپلاخه ول سوی. زموږ په وطن کې دې حالت ته موږ وځو ګرانو ملګرو، تاسو باور وکړئ، یعنی کلس افلاح غوندې ضلع موږ هغه شپه په کلس افلاح کې د ملګري په کور یو، یعنی زموږ ذمهواره ملګری چې موږ د کلس افلاح بازار څخه پر 5 کیلومتره در بل ځای پورې د ماخستن د ډوډۍ بات دی نیمه غانټه پر دې بیس. اوس ما په دې سوچ بند و چې بالکل زموږ په ښار کې هر غانټه کې موټرسایکل غلا کیږي، موټر غلا کیږي، په لاره کې خلک ولاړ دي.